منی رور را پسې کالو کو مشهور ټیک ټاکر چې یو څو ورځې مخکې چا ویشتې ده هغه ما ته ویل چې ته راشه او تاسو چې کوم دی د خپل زړه حال شریکومه ځکه چې وایي دا مسله تا په سوشل میډیا باندې هایلایټ کړې وه او پهله رپورټ هم تا ورکړی و نو راغلی ما پېښور ته د ګیلمنې رور را سره په موقع باندې موجود دی خبرې اترې به ورسره کوو چې څه ویل غواړي او دغه واقعه چې کومه مخې ته راغلې وه بده پېښه د دې باره کې دی څه وایي دې سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه تاسو ښه یې؟ الحمدلله ته خیر او زما نوم سمین جان جی. سمین جان. سمین جان بھائی دا تو یا ګیلمنه تاسو څه کېدله؟ زما خور و جی. تاسو خور وه؟ او جی. خدره تو وایي دا واقعه څنګه مخې ته راغله او دا د څه مسله وه؟ خلک وایي چې دا د لین دین مسله وه په اف آی آر کې هم تاسو ځلېږئ چې لین دین مسله وه نو دا کیسه څنګه وه؟ دا جی چا پورې پیسې وي جاوید او کوثر و جی او جی دې سره پیسو معامله وه ولې به کور کې بار بار ویل چې دې سره مې دومره پیسې دي دې سره مې دومره پیسې دي مونږ ولا خودی شته ویل چې بس روکې کا پیسو نه څه غواړي که پیسو لین د کول نه به دې کولو چې اوس تو سره دونه لین کړی او نه درکوي بس پرېږده دې پیسو نه تېره شه بس مونږ سره ناسته وه ګپ شپ یې لګول چې دې کې ورپسې رنګ راغو چې رنګ راغو نو دې ورسره خبرې وکړي او 2-3 منټه چې 2-3 منټه وکړي دا پاسې د لاړه خپله کمرې له چې کمرې له لاړه بیګ مې کې واچول چې راووته نو ما پې اواز وکړو چې خورې چېرته ځي ما ته ویل چې راپسې ملګري کال کړی دی هغې له ورځم ما ولې ویل که خورې زه راسره ځم ته یوازې مه ځه ولې ستا هر چا سره دې پیسې دي او ته یوازې وځي نه نوځي دا ښه نه او جی نو ما ته ویل 20 منټو کې راځم یو ملګري راپسې کال کړی دی نو چې کور نه ووته مونږ خپله پرې ملي ټوله ناست وو ګپ شپ هم لګول دې کې یو نیمه ګنټه تېره شوه دې کې مونږ پسې والد صاحب له کال راغو چې کال راغو ګیلمنه مړه شوه چې ګیلمنه مړه شوه بس چا داسې ډغرې والي چا داسې ډغرې والي اول خو ما منله نه ولې چې دې نه یو ګنټه مخکې ورسره زه بار وتی وم شاپینګ موپینګ وکړو کور ته راغو نو به داسې واقعه وشوه بیا په ځان پوه نه شو ګاډو له وختو چې مقام ته ورسېدو ګاډی ولاړو وینې پکې ډېرې وې خور مې نه وه نو بیا په منډه منډه هسپتال ته لاړو چې هسپتال ته لاړو هلته مې خور مړه وچی دا ته وایي تاسو چې کوم کسان یاد کړه که نه چې جاوید او کوثر په اف آی آر کې تاسو یو بل نوم ورکړی چې نوم یې د کاشف چې د کاشف ورته کال وکړو د ګیلمنې په اعتبار ډېر زیات کولو دوی د کور نه راویستله او بیا دا واقعه مخې ته راغله نو دا کاشف څوک و؟ د خپل نوم کاشف و مشهور په کاشي مانیو دې سره ښه ملګرتیا وه ښه ورورولي وه خو بس اعتبار کې رانه وخوړی جي او جي کیمرې هم لګېدلې دي پولیس هم ډېر زور لګولی دی وایي میلاو به شي په کوم ځای کې چې دا واقعه راغلې ده که نه د دې نه تقریبا یو 200 میټر فاصله کې کیمرې لګېدلې دي سیف سټي والا نو که پولیسو غواړي د هغې په مدد باندې دغه کسان ګرفتارېدی شي اوسه پورې څه اپډیټ دی پولیس څه وایي څونه تفتیش شوی دی کسان ګیر شوي دي نه دي ګیر شوي تفتیش خو ډېر شروع دی دا بل ورځ نه شروع دی اوسه پورې شروع دی پولیس ټیم چارخۍ کور دی آبادي خوبونه نشته مجرمانو پسې ګرځي خو اوس که دا ټوله دنیا مونږ له راولي زمونږ خور خو لاړه او جي هغه بله ماشومه چې لګېدلې ده هغه څه پوزیشن دی؟ هغه د سر ډغره خوړلې ده لا کومه کې پرته ده جی سر باندې غزار خوړلې دی هغه هم لا فیلال کومه کې ده دا ګیلمنه ستاسو سکه خور کېږي؟ نه جی زما سکه خور نه وه زما سکه خور نه ده؟ نه جی زما سکه خور نه وه زما خپله خور نه وه دی له ما خور ویلو دین په دنیا ما له رور ویلو ما ول دین په دنیا خور ویلو دا چې بشر تتله زه به ورسره ګرځېدم او جی دا ستا لکه سکه خور دی نه وه تا ورته خور ویلي وه؟ او جی ما ول دین په دنیا خور ویلو ما منې لکه د رور ډېر خیال کړی دی ما پې د خپلې خور ډېر خیال کړی دی او بس زړی زمونږ روان کو چې دنیا یې را باندې روانه کړه تا زه اوس دلته کیسه لپاره راغوښتې ما پېښور کې ته ناست یې ته دلته کې راشه او تا سره مې کار دی یو ځای کې څه کیسه در کوله څه کیسه ده څه دې ویلې؟ نو بس کیسه دا وه چې د زړه دوک مې دله ویلو په مونږ دنیا ورانه ده او خورکۍ به ما سره دلته ډېره راتلم لکه دا لږ ډېر سیفټي ځای دی که نه ځکه ما ته دلته روغ وختي دلته اجي صاحب دی بس تعویزاتو کارونه کوي زما د خور چې به څه مسله وجي دلته به راغو کار الله کوي جي چې څه مسله وجي اجي صاحب به راله هواره که جي او چې زمونږ کور کې به جنګ جګړې وي شور به نو ما به خورکۍ راوسته ما به لازه دلته یو اجي صاحب شته تعویزونو کار کوي کار الله کوي خو بس دې به راله کار وکړو یو تعویز نیم به یې راکړو چې به هم کور کې ځوړن کو یا به په استعمال صحیح استعمال کو الله به زمونږ کور کې پریشانی ختمه کړه